أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجاثية مكية. سورة الجاثية مكي سورة دا مکی صورت تے او قرآن کی 45 نمبر دے او په نزول کې شکر د اسمان نه نازلېدل دا 65 نمبر صورت او سورۃ دخان نه په نزول کې دا ورسته نازل شوی دی. د دې صورت مرکزی عنوان او مرکزی مضمون دا خبره ده چې تاسو د شریعت تابعدار شئ او تاسو د نجات او د عذابونو نه د خلاصېدلو واحد لار شریعت. دغه مضمون تقریبا په 18 نمبر آیت کې ذکر شوی دی. د دغه نه علاوه دا غون صورت چې کوم دی په دوه حصو کې تقسیم دی. اولنۍ حصہ د 22 نمبر آیت پورې ده او په دغه کې چې کوم سبقونه د هغې لنډه خلاصه دا ده چې اول سر کې به ترغیب ذکر شي قرآن ته، بیا به دلایل عقلیه ذکر شي په وحدانیت د الله تعالی باندې، په اثبات د الله تعالی باندې، بیا به زجرونه ذکر شي د هغه خلکو د پاره چې کوم د الله تعالی د آیاتونو نه منکرین خلک دي. دا 22 نمبر پورې مختصر خلاصه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. الله پوهیږي په معنا د حروف باندې مقطعات مقباس تر شوی دی. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل کی دی کتاب د الله تعالی طرف نه دی چې غالب او پوهه ذات دی. دې ته ویل کېږي ترغیب د قرآن، ترغیب قرآن طرف ته. چې کوم کتاب ساسې مخې ته پروت دی تاسې اورئ نو دا کتاب الله نازل کړی دی او الله لویو صفتونو ذات دی، غالب او حکمت والا ذات دی. نو خلاصه دا شوه چې دا قرآن عامو کتابونو شانته کې نه دی او د عامو کتابونو غونده کې بېرغبتي کول او غیر ضروري ګڼل دا جرم دی. لہذا ساسې نجات، ساسې د ټول جائز مقاصد د حصول لار صرف قرآن دی، ځکه چې الله نازل کړی دی او الله تعالی د دوه لویو صفتونو مالک دی چې یو غالب دی یو حکمت والا دی. ځکه کې دوه صفتونه ذکر شوي. ان فی السماوات یقینا باسمانونو کې والارض بزمک لآیات ډېرې نښې دي للمؤمنین د مؤمنانو دپاره. د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې ډېر دلایل شته په اسمانونو کې چې کله اندازه ولګي او بزمه کې چې کم تحقیقات وشي نو ته به دې باندې ورسېږي چې الله تعالی موجود دی، د الله تعالی د لویو قدرتونو مالک دی. خو دغه ټول نښې د چا دپاره فایدهمندې دي؟ للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. چې کوم سړی مؤمن نو هغې د حق د طرف دپاره سوچ فکر کوي، عبرت اخلي. او چې کوم سړی مؤمن نه نو هغه د غفلت نه ډک ژوند تېروي. غافل سړی نه عبرت اخلي او نه سبق حاصلولی شي، نه به څه اهمیت یې زړه ته راځي. بلکې ټول عمر د خپل خواهشاتو غلامي، خپل نفساني خواهشاتو دې لیونی کړی. نو په دې وجه باندې دغه ټول دلایل د حج هر چا دپاره کار ورکوي، لیکن کار فایده دې صرف مؤمنان خلک اخلي او کوم چې مؤمنان نه دي هغوی هسې په دنیا کې ګرځي راګرځي خو څه فایده دې نه وانه اخیستله، یعنې عبرت په نظر یې ورته ونه کتل، ایمان را نه وړو. یقینا په اسمانونو او بزمه کې خامخا ډېرې نښې دي للمؤمنین دپاره د مؤمنانو. وفي خلقکم او ستاسې په پیدایش کې هم انسانانو ته خطاب دی. وما یبث من دابة او هغه چې خورېږي په ځمکه کې ژوندي سرونه. آیات دا ټولې نښې دي لقوم یوقنون داسې قوم دپاره چې یقین لري. یعنې ستاسې خپل پیدایش، ستاسې نه علاوه چې څومره مخلوقات به دنیا کې ګرځي راګرځي چې تاسې یې نه سمندري ځان له د وچې غزان له نو دا ټولو کې یو لوی نښې دي د الله تعالی د قدرتونو باندې، دلایل د الله تعالی په وجود باندې دلایل لري. خو لقوم یوقنون داسې قوم دپاره چې هغوی یقین لري. چې کوم بې یقین او بې ایمانه خلک وي هغوی دپاره دا بیا هم څه فایدهمند نه ثابتېږي. ځکه چې کوم خلک چې په دې خبره باندې کلک ولاړ وي چې یاره پته نه لګي څوک په حقه دی او دا الفاظ یې په خوله باندې جاري، هغه غریبانان د دلایل څه فایده نه ورکوي. بیا واختلاف الليل والنهار، په اختلاف د شپې او د ورځې کې، وما او په هغه څه کې انزل الله چې الله یې نازلوي من السماء د اسمانه طرف نه، من رزق د رزق نه. د رزق نه مراد ذکر کې باران دی او باران سبب د رزق دی. دا ذکر د مسبب شو، مراد نه سبب دی، مجازات دی. نو هغه چې الله یې نازلوي د اسمانه طرف نه چې سبب د رزق دی، په احیا به الارض را ژوندی کوي په دې سره ځمکه بعد موتها وروسته د مرګ د هغې نه.
وتصریف الرياح په چلور د هواګانو کې آیات ډېرې نښې دي لقوم یعقلون د قوم د پاره چې عقل لري. د دومره کائناتو نه فائدہ هغه سړی پورته کولی شي عقلمن سړی. تلک آیات الله دا آیاتونه د الله تعالی د نتلوها چې موږ تلاوت کوو علیک تا ته پیغمبر بالحق د پاره د حق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون نو بکمه خبره باندې به ورسره د الله تعالی نه او ورسره د آیاتونو د الله تعالی نه یؤمنون دی ایمان راوړي. دا هم ترغیب دی قران دا چې د کم څه تاسو ور د الله تعالی ویل دي د الله تعالی آیاتونه دي او ردی سره سره سخت زجر دي د خلکو د پاره چې کم د قران موجودګۍ کې بیا هم گمراهي په لار باندې روان دي. الله تعالی وایي چې د قران آسماني آیاتونه د الله تعالی احکام چې سړی ونه وري پاغه باندې عمل ونه کوي نو د الله تعالی د خبرو نو د آیاتونو نو ورسته کوم یو خبره داسې شته چې په یقین نشي بلکې څه خبره هم نشته. کله چې خبر ډیره زوره شي وزنی شي د الله خبره ته خود سره نه رسي چې د الله تعالی خبره باندې د یقین او عمل را نغي نو په نور خبرو به کم ځکه یقین راشي د سره ناراضي. خلاصې دا د کوم خالد الله د کتاب نه بیلاری شوی خلق دي په هیڅ صورت باندې سملار درات وستلی ممکن نه دي. نو فبأي حديث بعد الله نو بکم خبره به ورسره الله نه او الله تعالی د آیاتونو نه یؤمنون دی ایمان راوړي. ویل لكل افاك اثیم هلاکت د پاره د هر دروغجن او ګناګار سړي. افاک هغه چاته ویل کېږي چې د حق په مقابله کې ډیر زیات دروغ جوړي او ډیر زیات د چالاکی نه او د الحاد نه کار اخلي. خبري اړې راړي بدلای را بدلای خواږه الفاظ استعمالي او دا شاند کې د اسلام په حواله سره د مذهب په حواله سره ډیر چالاکی په بنیاد باندې ډیر زیات دروغ وایي. عامه معاشره کې زموږ معاشره کې چې کوم خلک د اسلامي نظام د اسلامي احکامونو متنافر وي نو هغه ډایرک په اسلام اعتراض نه کوي اکثر چالاکی کوي بلکې دوی اعتراض بچا باندې په علماو باندې اعتراضات دغه شاند کې په خطیبانو اعتراضات په مدارس اعتراضات په اسلامي تحریکونو باندې اعتراضات چې دغه خلاصه هم دغه د نظام قائل نه یم. ځینې به بیا دي حتی رسیدلې دي په حال چې دا نوې چې کوم پیتنی را پر سره شوی دي د کالجونو په لارو باندې د چاینا د طرف نه اگر الله تعالی د وجود نه لپاره انکار روان دي نو هغه خلا بل خبره ده لیکن دا خلک هم برډاګه باندې د اظهار نه کوي زه د الله تعالی د وجود نه منکرم د سينه وي ځکه دا معاشره د سید کې ویل نشي به نه مشال جوړيږي هغه خپل مستقبل یې نه نو دی په نور لارو باندې کار کوي او نور انداز استعمالوي. کله د سی وي چې په اسلامي احکام باندې اعتراضات کوي نو د سی وي چې د خانقابه نه تعویږي او الته کې زیو خرچه کې دی په زمانه بکلی کې یو غریب له خرچه ورک کله به د سی وي کله به د سی وي چې را اختر پروژه ته قرباني کې او دومره خرچه کې نو دی په زمانه دا پیسې وي چې جمعات کې خرچه کې دا وي سپ یو غریب باندې ولګي غریبانی خرچه کله به وي زمام مذهب چې کم دی نو هغه پښتو ده پښتو زمام مذهب کله به د سی الفاظ استعمالي او کله به وي انساني زمام مذهب دی دا ټول الفاظ چې کوم دي د الہاد الفاظ دي او دا هغه خلکو الفاظ دي چې کوم د اسلام نه زبردست متنافر دي کرکټ لري نه پراپتی لري. اصل کې پکار د څه و چې یو نیکی د بل نیکی په مقابله کې په دلیل کې پیش کول دا جرم دی چې حج ځان لنی کی دا عمره ځان لنی کی دا خانقاه ته ځان لنی کی دا د بل نیکی مقابله کې ما پیش کوا د څه وایا چې سړی مدته چته باندې کار کیږي او درې چته سلور چته جوړي نو هغه بازاري د کلی په غریبانی خرچو وکي د څه وایا د سی وای چې سړی په کچی موبایل باندې کار کوي بس 45000 باندې موبایل اخلي دغه بځای معنی چې د کلی په جماعت کې مدرسه کې یو غریب باندې خرچه وکړي دا ته ډیره خده په دې طریقه باندې وایا بغیر د رسم رواج نه ښه گزاره کیږي خو ته بیا هم رسمونه لیونه کړی د خزونه مجبورای نو دا خرچه راوغله په غریبانو خرچ کړه د سی وایا نو په دې طریقه باندې تر ویل پکارو ته چې د خانقاه مقابله کې ته خبره کې او د جماعت د مدرسې په حواله سره مقابله کې د دلایل وی نو د الہاد ویل کېږي د یقینا جرم دی. د څه علاقام ته معاشره کې افاق ویل کېږي په عالم دنیا کې څوک د انساني حقوقو په نوم لګیا دي د اسلام دښمنی کوي او څوک د قوم په نوم لګیا دي څوک د ترقۍ په نوم لګیا دي څوک د ورولۍ په نوم لګیا دي څوک د اتحاد په نوم لګیا دي او د ظلمونه په اسلام روان دي د ټول خلکو ته افاکین ویل کېږي. اثیم چې ګناګار يسمع اور آیات الله یاتون در تعالی تطلع علیه چې بیانې کې بد باندې ثم یصفر بیا د همیشواره کوي مستكبرا چې د لوی کوي کأن لم يسمعها گویا چې اوریدل یې هم نه دي. دې آیات کې خبره ته اشاره ده چې د خلکو د اسلام په مقابله کې د دومره غټ غټ دروغ جوړول او دومره غټ غټ چالاکی
دا په دې بنیاد باندې نه دي چې د اسلام نه بچا خبر کړي نه دي، خدي خبر دي د الله آیاتونه اورېدلې دي هغه باندې پوهه دي، لیکن بیا هم داسې تیریږي او ځان د آیاتونو داسې لوی ګڼي ته به وجه سره اورېدلې نه دي. لکه په دې خپله معاشره کې هغه خلک چې کم سودخواره دي هغوی د رسول حرمت بیان کړه، هغوی به د غوږونو به داسې تېر شي ته به د سره وانه اورېدل. هغه خلک چې په دې معاشره کې سیکولر نظام قایل دي او د کمونیزم سوشالیزم نور کفریاتو قایل دي او دوی په پنځه وخته په دې معاشره کې به تاسو سره اوسېږي د اسلامي نظام ضرورتونه چې څومره دي، اهمیت چې څومره دی، هغه بار بار اوري چې قرآن به دې باندې څومره زور ورکړی دی، څومره اهمیت یې ورکړی دی. دا به د غوږونو باندې ښه اوري چې اسلامي نظام قایمول د مسلمان فریضه ده. اسلامي نظام اسلامي خلافت د ایمان اهم مقصد دی، لیکن بیا به هم داسې تېرېږي ته به د سارې وانه اورېدو په نور لار به بیا رواني. نو دا دغه خلکو پہچان دی چې دوی به آیاتونه اورېدلي د جاهلان نه دي، لیکن ځان یې شرمولی دی او ځان لوی ګڼي که ان لم یسمع حق وایي چې د سرې اورېدلي نه دي. ښه چې دومره غټ باغیان دي چې د علم باوجود دا کار کوي، نو الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي فبشره زیری ورکړه ده بعذاب علیم، په عذاب دردناک باندې یو لوی عذاب نه خبر کړه چې په تاسو باندې به راځي چې د آسماني کتاب باندې پوهې باوجود تاسو په دې لار باندې روان